دا وخت د دوحه قطر ټوډیز فیشن ایرپورټ روډ نه تاسو مخامخ مخاطب یم. زموږ سره محمد ارشد خان موجود دی د پاکستان تحریک انصاف سابقه صدر. ارشد صاحب تاسو ته هرکلی وایي په خپل پروګرام. ډېره مهرباني سهیل بچا. څه حال د اکټیویټیز څه دي د دوحه قطر دا وخت د تحریک انصاف څه حال دی؟ ستاسو خپل تنظیمي امور څه دي؟ اول خو لوکل باډي دلته الیکشن شوی او هغې کې تحریک انصاف یو غټ پارټي قطر کې جوړه شوه او د هغې نه بعد اوس هغو خپل لوکل نور تنظیمونه چې دي کوم چې لیبر وینګ دی، پروفیشنل وینګز دی، میډیکل وینګز دي، اوس هغه لګیا دي، هغه جوړوي. صحیح. دا راته ارشد صاحب چې د پاکستان دپاره ستاسو څه اکټیویټیز دي هلته هم د زړه د خفه کېدو کارونه روان دي؟ که موږ ان ایچ ای ته وګورو یا د پیو ملاوټ ته وګورو یا تعلیمي نظام ته وګورو یا صحت ته وګورو، دا وخت قطر د ایجوکیشن او صحت نظام چې دی د پوره دنیا دپاره رول ماډل ګرځي. تاسو د هغې دپاره څه کردار شته؟ بالکل. اول خبر خو دا ده کوم زموږ چې او آی سیز دي کوم چې هغو ته موږ وایو انټرنیشنل چیپټرز چې کوم ارګنایزیشن دی زموږ دا ډایرکټ رابطه د اسلام آباد سره د هغې نه بعد موږ چې کوم لوکل سواد چیپټرز دي اوس هم د هغو کنیکشن بیا زموږ 1 to 1 کنیکشن دي، د هغو کنیکشن ډایرکټ زموږ سره په قطر لیول باندې نه. خو زما ذاتي تعلق مراد سعید سره دی، د هغه سره زما زه ان ټچ یم، د هغو سره نور زموږ سنټر سره ډېر رابطې. نو کم فیسلیټیز چې په سوات کې زه به سوات خبر زه کوم، د سوات سره تعلق ساتم، نو واقعي چې کم مخکې 15 کاله مخکې کم فیسلیټیز و د هغې نه اوس پی ټي آی په حکومت کې ډېر زیات چینج راغلی دی، خو هغه چینج نه دی کم چې په قطر کې دی. قطر سره د پاکستان او بیا بالخصوص د سوات موازنه په دې 15 کالو په پرفارمنس باندې لږ زیاتی دی، خو بهرحال یو ډایرکشن پی ټي آی ورکو صحت دپاره، تعلیم دپاره، ریفارمز دپاره، لا اینډ اورډر دپاره، او په هغې کې یو ډېر ښه مثبت هغو کامیابي وکړه. جی صدر صاحب، د دوحه قطر د 2022 چې ډېر اهم دی ستاسو د دلته دپاره، نو څه ګڼئ هغه سټیج ته نږدې شوي دي؟ څه مشکلات هم رالل، څه پابندۍ هم ولګېدې؟ خو زما په خیال چې قطر دلته کوم حکمرانان دي د هغوی کوالټي دا ده چې دغه ایکسس به حاصلوي، نو تاسو په خپل هغې ته په کوم نظر؟ بالکل ډېر ضروري او ډېر اهم سوال دی. 13 مئی کې تقریبا یو کال کمپلیټ کېدو کې دی چې په قطر باندې دا پابندیانې او بیا د کوم چې نیبرز دي د هغو سره رابطې بندې شوې، خو دا د لیډرشپ کمال دی. لیډر هغه کس کوم چې یو داسې ویژن سره خپل ملک او خپل قوم ځان سره ساتي، کوم چې هغه صرف د 15 یا د 10 کال دپاره نه. د شیخ تمیم چې کوم ویژن دی هغه 2030 دی، 2022 په هغې کې یو ډېر غټ مایلسټون دی د هغې دپاره چې کوم د هغو پلانینګز و ټیک شو، یو 4-5 میاشتې ډیلې پکې راغله، خو هغه اکانومي ونه غورځېده، ډالر په خپل ځای باندې اوس هم ولاړ دی، کوم چې کال مخکې ولاړو، فوډ سپلایز شته، میډیکل سپلایز شته، سکول آن رننګ دي. نو دې ته وایي یو داسې لیډرشپ کوم چې هغه خپل فیوچر دپاره پلانینګ کوي. نو شیخ تمیم چې کوم پلانینګ کړی دی او انشاءالله 2022 په قطر کې کېږي. څه چې وشول نوم ناخلو د هغه ملک د روژې 15 او ډېر بد وشو د قطر سره، نو زما په خیال چې دا د قطر دپاره ښه هم ول ایکسپیرینس هم وشو، هغوی هغه کم څه چې ضرورتونه هغه اوس لګیا دي په خپله پوره کوي. نو د دې پښتنو یو متل هم دی وایي چې سختي راځي د هغې سره بیا عقل چې دی هغه نور هم سیوا کېږي، نو دا ټیک وشو. اوورال کم چې د عرب دنیا د دې دپاره خو ښه ونه شو، رورولي خرابه شوه، رورولي قائم او دائم ساتل پکارو. نور په عرب کې 13-15 کالونه چې کوم حالات دي یمن کې، عراق کې، بس په سیریا کې، نو دا حالات په دې وخت په دې ځای کې دا رورولي پکار وه، یو اتحاد پکارو. خو بهرحال قطر دپاره په تیر یو کال کې ډېر زیات چیلنجز وو، هغو په هغه چیلنجز باندې ډېر ښه او ډېر بر وخت قابو حاصل کو. نو زه خو دا ویم چې د قطر لیډرشپ ته به دې بار بار سلام کول پکار دي، سلوټ کول پکار دي، او قطر به د دې نه بعد نور هم تکړه به نور به هم مستحکم او نور به هم خوشحاله. صدر صاحب، یو اهم سوال دا ګرځېږي چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت چې د هغې اکټیویټیز تاسو دلته بنیاد ګرځولی او یو کردار یو لوبوو، دا وخت بیا الیکشن دی، دا کم څه چې کېږي زوړ قیادت چې څه کړي ول، نو د عمران خان فوکس ولې دغې طرف ته نشته؟ په دې کې ستاسو ولې کردار کمزوری دی؟ زوړ سوات قیادت څه کوي جی؟ کله چې پارلیماني بورډ په اسلام آباد کې کېناستو
ناغو کینډیډیټ سلیکشن کرایټیریا باندې ډیر زیات ډیبیټ وشو چې د سی بس کرایټیریا په کوم باندې موږ خپل کینډیډیټ لا ټیکټس ورکو باغې کې یو ډیر میجورټي رائے دا وا چې هغه کسان کم چې لوکل خپل حلقې کې دغه خپل بانک ووټ بانک کې هغه لو موږ ځکه ووټ ورکو چې هغه سره بیا د پی ټی آی ووټ ملاو شي نو هغه یو وکټري یو دغه استراتیجی وا او دغه باندې بیا څه شک او شبهات دي نو دا به ضرور پکار خدا دا چې تاسو میډیا دا چینل له دا आवाज ده دا تاسو اول لوکل لیډرشپ مراد صحیح تور سوی او دا اغونه دغه نه جوړیږي نو بیا منګ دلته ناسیو منګه اسلام آباد ته خاصه خبر رسول شو خو چې کله یو شی په لوکل چپټر کې یا په سواد کې یو مسله حل کیږي هغه پکار دا چې هغه په سواد کې حل شي کله مسله چې د سواد توزیع ډایرک اسلام آباد ته بوزم داغې نه به نور مسلې جوړیږي هغه مسله وړو کې حل په هغه زر حل هغه موږ ته ملاو نشي پکار دا چې اول موږ لوکل لیډرشپ چې کم د سواد ته هغه ته کم مسلې د انډیویډوالز کم مسلې دي کاغه ایم پی ای دی او کاغه نه کونسلر دی او ناظم دی کدا غو سره سم مسلې دي پکار دا چې اول موږ لوکل لیډرشپ ته هغه مسلې تر مخ کې کو صدر صاحب کا د ټوډے سپیشن مال ذکر ونه کو نو بیا د اسرار صاحب چې ده دا سختو ته تیاری کو نو څنګه د ټوډے سپیشنز دا د پښتنو اکټیویټیز دا دومره گیدرینګ او بیا د اسرار صاحب د فیملی دا غوي درونو او د خپل کوالټي ته په کم نظر ګورو اسرار به سره زمونږ تعلق 30-35 سال د کور تعلق ته زمونږ یو بل کله تر لار دي او ډیر خوږ میناناک او ډیر درون شخصیت ته کم چې اسرار بای ټوډے سپیشن دلته راوستو دای د سیو کړه لکه چې منګ پښتونو ته په قطر کې یو پاکستان کولاو کو او وس یو سټپ دا غینه مخ کې ټوډے سپیشن کولاو شي خو سلور 15 کال شو وس یو بل سټپ دا دی چې هغه د قطر نه چې کم هغه پیسې دا او کم دغه انویسټمنټ هغه واپس سواد ته وړي نو د څه کسانو پاکستان ته ضرورت ته کم چې عمران خان بار یو आवाज کوي یو چغه وهي چې اورسیز پاکستانی زما اصل اساسه دا سرمایه دا هغه اسرار خان یادای هغه اسرار خان یادای جی درنګ جهان منا زنګ سره ارشد خان موجود د پاکستان تحریک انصاف سابقه پخوانی پریزیډنټ زموږ ډیر خوږ ملګری او د قطر د پښتنو ویاړ هیله لرم چې تاسو باندې نن پروګرام خوښ شوي ما سویل بچا لرا کې اجازه د الله